کله به چاته وایو دا خو پنجپیریان دي لکه پنجپیرانو خواته مه ځئ دیګه پنجپیر کې خط درس و ماهانه مونږ سره کسان تلي وو هغوی مخکې پنجپیر کلي ته نه وو تلي تاسو کور ډېر تلي یې پنجپیر کلي ته چې چاته پته نه خلک وایي دا جوړ چې د بل مذهب دی او دوی به غټ غټ ښکري جوړی او د دې نه ځان ساتل لکه دا خو ګورې پنجپیرې دی ښه او دونه ظالمانی نو بیا خلکو ته وایي دا د قبر عذاب هم نه مني چې څوک د قبر عذاب نه مني هغه مسلمان کیدی شي محترم نو چې ته یو مسلمان چې ته وایې دا پنجپیرې دی او د قبر عذاب نه مني نو چې د قبر عذاب دا سړی په خپله مني چې دا خبره کوي دی د قبر عذاب نه مني دا مسلمان نه دی که دې چې ته مسلمانو د قبر عذاب منلو ده به دا دونه غټه خبره نه کوله ده به دا دونه خطرناکه پراپیګنډه نه کوله ده به دا دونه خلکو کې نفرت نه خوراو ده به دې خلکو کې دونه فرقواریت نه خوراو ده به دونه په دې خلکو کې ډلهبازي نه کوله بیا دونه لوی الزام او دا خو لا بیا هم څه موده کې وي دا پنجپیریان دي وایي نیم قرآن مني او نیم نه مني ښه چې د قرآن یو ټکې نه مني مسلمان کیدی شي نو داسې قسمه خلک نو بعضې عوام الناس که نه د نن نه ډېر کلونه مخکې د شکرې بابا نه بره د هغه علاقې د خدمت نمبر ما تبلیغي مرکز کې نو هغه د مولانا تجمل شاه صاحب د مرکز نه تشکیل شوی ورته خو هغوی په هغه غرض باندې څه عذر یا بیمار و یا چېرته کور کې بیماري وه ما ته یې رابطه وکړه چې یو خدمت دی ډېر په عاجزۍ راله ووایي ما ویلې جي حکم کوئ مې زه به ستاسو په څنګه بیان وکړم خو نه بهرحال دا ما سره احسان وي زه لاړم نو هغه ځای کې ملګري راجمع وو زمونږ دې خواوشا علاقو کې هم څه مشران راغلي وو نو هلته کې ما په دې ترتیب خبره وکړه چې دا ګشتونه دا مساجد آبادول دا تعلیم د فضیل اعمال دارنګې دا سیروزې دا چلې دا د څه دپاره دي چې مونږ کې دین راشي او چې مونږ کې دین راشي چې په دې سره زمونږ د قبر زندگی او د آخرت زندگی په هغې کې د عذابونو او مصیبتونو نه مو الله بچي لکه زمونږ عقیده دا ده د قبر عذاب حق دی نیکانو دپاره د قبر نعمتونه حق دی او په دې کې ګڼه حدیث دي قرآني ګڼه ایتونه دي یو دوه مشرانو ما سره وروسته ملو شو ډېر ملامت وو وایي چې ته به مونږ ته مخې ته رالې نو مونږ به مخ واړو مونږ ته دې مولیانو وي دا د قبر عذاب نه مني ښه وایي دا خو مې چې نن په خپله بیان اورېدو وایي دا خو ډېر بل شانتې خلک دی ښه دا خو خالص د هغه یهودو په لار روان دي چې څوک ورسره ملګري نه وي نو کافر کوه دا په یهودو کې دا